سلامونه ملګرو. د عمران خان مخالفینو اخر سر په لکیره کې خاوده دي. اخر د عمران خان نه شکست تسلیم کړي دي. د مسلم لیگ نون رهنما احسن اقبال یو بیان جاری کړي دي. د لپته لګیدل د جز غمون معیشت نشو ټیکوله، ملک نور هم بدترین طرف ته روان دي. د اسله اوس علاج نه ورزي. بیان داسې جاری کړي چې ټوله پارټیانه به یو ځای کیږي، نو اله به ملک د دلدل نه وباسي. ورنه دا د یوې پارټۍ کار نه چې د ملک ټیک کی د پارټۍ حکومت ته. کله چې نواز شریف نو راغله ګورم دی مسلم لیگ نون والا بچغه والے چې نواز شریف واحد داسې سیاسي سړی دی چې د سره ډوبتا هوا پاکستان چې کوم دیغه صرف نواز شریف بچکول شي. د معیشت ټیکولو چې ابي نواز شریف سره د فلانې د ډنګړې دی او ما نواز شریف راغله په ملک مسلط شوی دی. شپږ میاشتې رو حکومت کو هغه نه پس بیا نگران سیټ اپ راغونه نگران سیټ اپ نه پس د حکومت راغله دغه سلور 15 میاشتې شوي، خو معیشت چې کوم دی نور هم تباہ کو. اوس ول علاج نه ورځي نو سوچ دا د یوې پارټۍ کار نه د ټوله پارټیانه به یو ځای کیږي. اصل کې ټوله پارټیانه یو ځای دی سره په حکومت کې ام کیو ام هم دی، پیپل پارټي ور سره هم ده، خو بیا هم د اشاره چا طرف ته کوي؟ پی ټی آی طرف ته کوي، عمران خان طرف ته کوي چې د هم موږ سره یو ځای شي مذاکرات وکړي، نو اله به د ملک ټیک کیږي. هار منل دي چونکه مخکې بدای ول چې نواز شریف سره حل شته دی، نواز شریف ملک ټیکول شي، نواز شریف سره د هر خبره د هر مسلې حل شته دی. اوس هغه نواز شریف هم هاندز اپ کړی دی. بل د دې چې کوم وزیر خارجه دی هغه هم پورا پرون پریس کانفرنس کړی دی او لاسونه اوچت کړي چې خزانه خالی ده. زموږ چې کوم همسایت استرګې وغه موږ سره امداد نه دی کړي. اوس په ټیکسونه لګي ملک و مهنګای راځي، نو اله به د ملک ټیکيږي. او مهنګای چې راځي نو د عوامو د نفرت ښکار جوړیږي. عوام سه هم د حکومت ریجیکټ کړي دي او دغه مهنګای په وجه باندې عوام دای نه هم نور نفرت ته هم پیدا کیږي. بل محمد علي دورانی دی هغه هم یو بیان جاری کړی چې نواز شریف پورا کوشش شروع کړي لندن ته واپس ایتلوت، خو واپس څوک پریدي نه، څوک نه پریدي. د دې علم کچالوینو کمنټ کیو کوي خو کمپلیټ تیاری روانه کړي ده، مکمل تیاری بیگ میګ تړلې ده، خو سه د ملک نه پریدي نه. غیر د نواز شریف هم غیر ده. بل فیاض چوہان چې کوم دغه هم بیان جاری کړی چې په 20 د دورې روره دا فیاض چوہان چې کومو دارا پی ټی آی سړی دی روره، خو پی ټی آی نه بیا پریس کانفرنس کو تختید نواز شریف تی سره یو ځای شوی دی. اوس یو پریس کانفرنس اوس یو بیان جاری کړی چې په 20 نومبر نه مخکې زه په بنګالا کې ناستم، هلته یو میټینګ کې دوه چې په دغه میټینګ کې ارسلان خالد ته عمران خان وی چې د کسانو څنګه چلو کوم کسان د چې هایر کړیو هغه تیار دي کنه، نو ارسلان خالد ورلوي چې بالکل تیار دي. لکه دې کې د خبره مقصد دا دی چې ویل ته زه پوه شم چې حالات خراب دي چې دای کسان هایر کړی دي، مطلب دای پروفیشنل شوټران هایر کړی دي. نو په دې ول بیا ارسلان خان هم ټویټ کړی دی. ارسلان خان ضرورت ته پکم د تیغو کیو دی. ارسلان خان ول ټویټ کې ویلي چې په 26 نومبر لانګ مارچ نه 10 ورځې مخکې چوهان سے پته نشته چې تا چا سره وای میټینګ کړی دی. 26 نومبر باندې لانګ مارچ وای مونږ کولو، نو هغه نه ته وای چې 10 ورځې مخکې زب بنګالا کې ناستم او عمران خان میټینګ کولو. وای تا چا سره پیریانو سره د میټینګ کړی؟ ځکه عمران خان خو بنګالا کې و نه. عمران خان باندې خو چې وای په 3 نومبر باندې په 3 نومبر 2022 باندې کله قاتلانه حمله شو، نو هغه بیا بنګالا ته نه تللی، اخو په زمان پارک رهایشګاه کې موجودو. نو تا په بنګالا کې چا سره میټینګ کړی؟ وروره پیریانو سره د میټینګ کړی. عمران خان خو بنګالا کې و نه، اخو په زمان پارک کې. ګوره دا دغه خبره د عمران خان چې یو خدای تعلیم نشته دی او یو د زده کړې کوشش هم نه کوي، دا خبره ټیک ده. انویسټیګیشن نه کوي هغه په بنګالا کې هغه شتره نه، نو ته څنګه دا خبره کې اخو په زمان پارک کې واغ ورځو کې چې کوم ورځ ته یادې. خپل فواد چودري چې کوم دی هغه هم یو بیان جاری کړی دی چې چیف جسټس قاضي فیاض عیسی ایکسټنشن کې انټرسټډ نه دی، نو بیا ولې د نوی چیف جسټس منصور علي شاه صاحب نوټیفیکیشن نه جاری کړي؟ لکه چې وای د انټرسټډ نه دی، لکه دی وای چې زه په ایکسټنشن کې په توسیع کې د خپل ملازمت توسیع کې انټرسټډ نه یم، نو بیا د بل دغه نوټیفیکیشن جاری کې کنه. ته چې وای کله چیف جسټس جوړې دی نو دستا نوټیفیکیشن 3 میاشتې مخکې جاری شو چې کله دا قاضي فیاض عیسی چیف جسټس اف پاکستان جوړېدو نو د نوټیفیکیشن مسلم لیگ نون حکومت چې کم دی 3 میاشتې مخکې جاری کړو چې 3 میاشتې پس په قاضي فیاض عیسی د پاکستان چیف جسټس وي. نو ستانه پس کم چیف جسټس را روان نو داغه ته ولې نوټیفیکیشن نه جاری کې؟ فواد چودري ولا زبردست خبره کړې. خو دې کې د حکومت هم دوغلا پند چا سره یو رنګ چا سره بل رنګ، د مسلم لیگ نون 2 نمبرې د جوړه. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی، والسلام.